یو بادشاہ هغه بادشاہ ځان د پاره یو ساحر ساتل لري هغه ساحر با سحر کو درې بادشاہ دفاع به کولا کله چې هغه ساحر مړ کېدو د بادشاہ ته یو ماشوم راولا وړو کال کې د ماشومان حسین تیز یار سره زده کوي زبور ترا جادو د سحر وخم سباور زما پته نه لګي کمر شمه د ماشوم بستا درې حکومت دفاع د سحر په زور سره کوي یو ماشوم بچي هغه بادشاہ راوستو هغه ساحر ته کینو کله چې دا ماشوم ساحر ته ورغه درې ماشومان د ذهنونو ډیر زیات صفای پرې باندې ګنده خبره دا بد لګي خود والدینو د غفلت په وجه باندې دې کې چې کم دین ورسته ګندګي را زرخیز شي لکه څنګه زمکه سره شاړه پریدي او ګنده بوټي پرې کې راوخیږي هغه ماشوم بچی لاړ ساحر تکینا د ساحر خبرو خوند ورنکا د هغه سیډر روان دي د حضرت عیسی علیه السلام دور دی یو راهب ځنګل کې غلې ناشته د هغه حکومت نه خفیا طریقې سره هغه ماشومان ته د چرینو د انجیل درس ورکي د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات ورته خي ماشوم بچی د ساحر نه راغی د هغه راهب په خوا کې کېناستو د راهب نه چې کلا قال الله قال رسول اوریدل د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات اوریدل د انجیل تعلیمات اوریدل پرې ماشوم بچی باندې ډیر زیات خو لګیدل ځکه ماشوم بچی سینهم سفارا مازغهم سفاری خوند ورک کېناستو هغه راهب سره مشوره کوي زخه مور پلارو بادشاہ هغه ساحر تکې نولما مال سخون رانک مالک خون راکستا خبر را لراک زبستان را دین از دکوما زب انجیل از دکوم د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات په از دکوم هغه ماشوم بچي د هغه راهب سره ناشته د ورته انجیل هم خي د عیسی علیه السلام تعلیمات ورته هم خي خو استاد سره مشوره کوي چې والدین خو به ما ته غوسه کېږي ما خو ستا خواته نه راپرېږدي بادشاه مې هم ستا خواته نه راپرېږدي نه مې هغه ساحر ستا خواته راپرېږدي څه طریقه راته وښیه استاذ او راهب ورته وایي دلته اول راځه زه به تا ته سبق ښیم د الله احکامات په درته ښیم عیسی علیه السلام راوړي تعلیمات په درته ښیم بیا به زه هغه ساحر سره کېنه که ساحر ستا نه تپوس کوو چې بچی ولې لیړ شي ورته وایي مور پلار چېرته لېږلی ما بیا د هغه ځای نه چې ساحر دې را فارغ کړي دلته راځه دین زده کوه بیا چې کله کور ته ځې والدینو ته را بهانه کوه هغه ساحر زه لږ ایثار کړی وم لږ سحر راته سیوا خو دا دین به دغه شان زده کې الله دین هغه ماشوم ته ور زده که زه دې پورې خبره کوم والدینو غفلت کې به نه پرېوځئ د دې ماشومانو دا ذهن دا یو ساده کاغذ دی د یو ډکوالي کې تاسو په دې باندې ولیکل وروسته د عقیده او نظریه څوک نشي بګړاولی نن چې موږ د خپلو بچو نه موږ انګوش بدندان یو موږ لاړ شو سعودي ته موږ د دې لپاره ولېږو هلته بلاکونه پورته کوي چې راشي وایي زه مفتي یم بیا موږ په مونځ باندې هم چې کوم دی اعتراضات کوي زموږ عقیدې بیا هم چیلنج کوي بیا دغه والدین هم په لوړو باندې وهي وایي ستا د مونځ طریقه را غلطه ده د هغې وجه دا ده وړوکوالي کې موږ د غفلت شکار کړي دا ماشومان موږ وړوکوالي کې د ماشوم تربیت نه دی کړی موږ یې دا ذهن داسې پرېښودی دی سبا ورځې که چا ځان له ونې ول مارغه چې چا ونې وداغه که په دې وړوکوالي کې تا دې ماشوم ته عقیده او نظریه وښوه تا ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وښو تا ورته چې کوم دی رب ور وښو قرآن دې ور وښو د دې ماشوم عقیده او نظریه وروسته څوک نشي بګړاولی هغه ماشوم الله یو اعلی مقام ته ور ورسو کله چې اعلی مقام ته ور ورسېد استاد ورته وایي بچیا که چېرته څوک در نه تپوس کوي موږ په دې ځنګل کې خفیه طریقې سره د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات ښیو د رب احکامات خلکو ته ښیو دې طلباو ته بچیا موږ به ورته نه ښې دا ماشوم روان دی یو ځای کې خلک رش جمع شوی خلک راغونډ شوی خلکو نه دا ماشوم تپوس کوي څه چل دی ورته وایي دلته یو زمری وغیره راغلی لارې په منځ کې پروت دی او لار بنده شوې ده هغه طرف هم خلق د دې سره هم خلق ته د ماشومې چنن ازمیخ کوما یو کانه راوغسته رب کپدغه ځنګل کې دا راهب چې ما تستا کلام خي ما ته عیسی علیه السلام تعلیمات خي رب کده په حق باندې زما پر کانه او ګټې کې راسي طاقت ور ولګي چې دا بلا د لارې نه دفشي ماشوم کانه وروښتو د هغه کانه په زور سره هغه زمره او غیره چره هغه خپې وټکولې مړ شو خلق روان شو
یو ماشوم نسیو بل ماشوم داري پسوي یو ړوند اغړون وای ماشوم تا ماشوم ز پسترګو باندې ړونیم ماشوم په صدم چفکو لاسی په راخ کودل الله سترګې بنا کړي د بادشاہ خاص کسته بادشاہ تپوس کې ورتوي د سترګې په سوان ټیک شوی دلته یو ماشوم په لاس راخ کودو هغه ماشوم د الله نازولې هغه ماشوم د الله ولی دی رب خپل قدرت سره زما سترګې جوړې کړي بادشاہ په غوسه کې راغی ماشوم راولې ماشوم چې کله راوسم هغه ماشوم دی هغه ماشوم چې کم بادشاہ بولره هغه ساحر ته کې نه ولره ورته وي داري رچانی زده کړي د ځنګل کې او راهب دی د عیسی علیه السلام دین ما ته خو هغه راهب ما ته رب خو ما ته چې کم دینو انجیل خو د الله احکامات ما ته خول داغه پوج الله مقام ته رسول ما راهب راوسته شو په رب باندې چې کم دینو ورو دې شو د ماشوم له بدای سزا بادشاہ ورکوما چې هغه ریکارډي سزای آینده ماشومان د دین عبرت والی د فورا نو جنم داسې سزا ورکوم چې خلک د دین عبرت حاصل کی ماشوم په ډوکواله کې تربیت شوره ماشوم روان کر خپل فوج سره د غرد سر ته اور وخه جوړي الته تاسو کې چې ماشوم خپل عقیده او نظریه پرې دی او کنه پرې دی اوس په یو ساده کاغذ باندې لیک شوره الله د توحید آسمانی دین ورته خوې شوره د انجیل احکامات ورته ډوکواله کې خوې شوری ذهن داسې خالی نه او پاتې شوی ماشوم چې نو غر سر ته ورخاتو خلق ور سر ورختل ماشوم توبه واسي او کنه د بادشاہ تر رب او کنه هغه ماشوم سوال کوي ربا کچرته دې راهب ماته صحیح دین خولې رب دغه دین په حق باندې رب د خلق هلاک کماتی بچکا زلزلہ رالا تمام خلق هلاک شول ماشوم راغه سره بادشاہ دربار ته ورغه بادشاہ ورته ماشوم خلق دي سکل زما رب هلاک کړل نور فوج ته وي دی واخلې کشته کې کینوي سمندر مست چور ورسېرو د دې ماشوم بچینه تپوسو کوي توبه وباسي او کنا هغه خبر رب منی کدا بادشاہ رب منی کچرته بادشاہ ته رب ونه دا ماشوم هغه سمندر ته ورواچوي کشته کې کینول شو ماشوم سمندر مست ورسې ماشوم دعا غواړي ربا کچرته عیسی علیه السلام دا دین حقی زماره استاد رحم ما ته حق دین خولې رب را خلق هلاکه ماته ژوندې پاتې کې رب چې کم دینو طوفان روز کشته ټوله لوټي شو کشته تختی شو هغه ماشوم په یو تخته باندې ناشته سمندر کناره تراغه لاړ د بادشاہ خواله اور ورسه ماشوم زما خلق دي سګړل زما رب چې نو دا هلاکړل ماشوم نور ایس نه غواړم ستاج کم دینو قتل غواړم ماشوم ورته بادشاہ کما وجل غواړي یو میدان بس سجاو کې خلق پر اغون کې یو سټیج وغیرہ جوړ کا ما بر اور وخه جوا لندکه کمال کې یو غشه کې روا زما طرف ته سره کا دا وای چې ده ماشوم د رب په نوم باندې دا ماشوم وجنم کله چې زما رب نوم تا پر خله باندې نه اغسته مانشه قتل وله یو میدان سجاو شو خلق را غون شل ماشوم داسې ودرول شو هغه بادشاہوي د دې ماشوم د رب په نوم باندې دا ماشوم قتلوما کله چې گزارو کو ماشوم ولګیرا وینو چې کندینو دار شروع کړي خو چاپیره خلکو بلا کلمه و مسلمانان شول وس یو ماشوم په صحیح طریقې سره تربیت شوره زده پورې خبره کوم د خپل اولاد نه بغفلت کې نه پریوځي د قیامت پر ورځ باندې زمونږ استاد سره دې بچو بلا سنئ او زمونږ بګره گریوانو نه ګره مونږ درې ماشوم بچي عقیده چرته تنه خولې مونږ نظریه دې ماشوم بچي تنه خولې مونږ ورته خپل پیغمبر نه خولې مونږ د غي شق او حب درې ماشوم په زړه کې چرته نه کینولې پرې وجباندې مونږ ګناګاران یو مونږ ګرم یو دې ماشومان په باره کې دا الله لوی امانت مونږ په خیانت کړې هغه ماشوم صحیح تربیت شو داغه د وجنا بلا خلکو کلمه وې وس بادشاہیان شو یک نشو دو شد وس چلو کم دنیا خلق مسلمانان شو یو قسمه قتلو بلا خلکو کلمه وې چمچور لمشوره ورکړه الله فرمای قتل اصحاب الحدود دروړونو په غاړه باندې وکندې وکني اور پکې بل کوي یو کسرا ولای تاسو کوي چې هغه رب منی کم چې ماشوم تاسو ته خولره کدا بادشاہ رب منی کچاوي بادشاہ رب منم واپس کوي کچاوي چې بادشاہ رب نه منم هغه یو واحد الله چې کم دین خبر رب منم بیا دغه خلق کتره اور تور دنګوي سيزي بلا خلق راوسته شول یو
یو زنانه راوستې شوه د هغې د لاس نه ماشوم بچی واغستی شو اور ته ور واچولی شو هغه ماشوم بچی د خولې نه اواز راغی مور خپې دې ونه خویږي ګورې اور نه دی جنت دی زنانه ښکته ور واچولی شوه الله د اور نه یو لمبه راپورته کړه د هغې بادشاه په تمام درباریانو باندې وګرځېده الله مکمل طور باندې ښکاره کړل الله دین له تقویت چې دی نو دا ورکه الله مؤمنان په خپل حفظ و امان کې ور وساتل دا ولې د یو ماشوم په صحیح معنو کې تربیت شو ای مسلمانه که تا چېرته دا په ځان باندې لازم وګڼل چې زما د دې ماشوم بچی یوازې پیزار نه دي د دې ماشوم بچی یوازې کپړه نه ده د دې ماشوم بچی یوازې هغه ډاکټر نه دی د دې ماشوم بچی اخلاق درست کول د ده عقیده جوړول د ته رب ښوول د ته محمد رسول الله ښوول د ته د دین لار ښوول دا زما په ذمه باندې دي انشاءالله دنیا کې به خود انقلاب راشي نو سوال به د دیو دپاره کوئ دعاګانې به غواړئ د دې ماشوم بچي تربیت به کوئ یو دور کې چې کوم دی زمونږ دینی مراکز هغه سمرقند او بخارا تاسو وګورئ د خپل علماو لایبرری ته ورشئ د دیو کتابونه وګورئ هغې د پاسه مصنف نوم به لیکلی سمرقندي هغې د پاسه به د مصنف نوم لیکلی شوی بخاري او کله چې په هغه دور کې خلکو د خپلو بچو تربیت پرېښوده کمې ونس بیا الله مسلط کړل دا دیني مدرسې ختمې شوې دې قراو بیا تربیت د دې ماشومان نشو کولی علماو تربیت نشو کولی یو دور هغه راغی چې هغه کمې ونستو به هم داسې خلک راغونډ کړل لکه نن چې موږ راغونډ شوي منګه تقاریر کو تاسو اورئ منګ پرې اراده باندې راغلیو هغه کمې ونستو به خلک راغونډ کړل دهریو او خلکو ته به دا تصور ورکو چې په دې علاقو خطو باندې زموږ نه مخکې علماو هغه علماو تاسو ته دا ویلي دي چې خدای یو دی دا خبره وی غلطه ده دا نظریه غلطه ده دا علماو اسې خپل ځان دا خبرې کولې خلک یې مکمل دهریه کړل خلک یې د خدای د توحید نه خلک یې د خدای د وجود نه چې کوم دی نو دا منکر کړل یو ماشوم تربیت صحیح شو د یو عالم بچی د یو عالم بچی صحیح تربیت شو د ناسته پرې تقریب کې او هغه دهری چې نو دا خبرې کوي او د خدای په عدم وجود باندې چې خدای نشته پرې باندې ځان دلیل ګوري یو دلیل پیدا پیش کو ورته تاسو ټول واورئ مخکې علما ویل چې خدای یو دی خدای ګورې نشته دا علما اثر ځان خبره کړې ده او دا دلیل پیش کوي تر اوسه پورې چا خدای نه دی لیدلی او کم یو څه چې چا په سترګو باندې نه لیدلی کم یو څه چې هغه په نظر باندې نه راځي هغه په خارج کې موجود هم نه وي دومره لوی مجلس ناسته چا خدای لیدلی خلکو سرونه ښکته کړل چا هم دا ونه چې ما خدای لیدلی وی دا دومره دنیا دومره زندگی تیره شوه خلک رالل مړه شول تر اوسه پورې چا خدای ونه لید وی دا قاعده او کلیه واورئ چې کوم شی په نظر باندې نه راځي وی دا په خارج کې موجود هم نه د یو ماشوم بچی تربیت شوی دی وړوکوالي کې ورته د توحید عقیده دا په ذهن کې کېنولی شوې ده هغه ماشوم پاڅېده ورته وی ته څه چې خدای نشته وي او دلیل دی دا چې کوم شی په نظر نه راځي خارج کې موجود نه وي خدای چا نه دی لیدلی خارج کې موجود نه دی وی او وی پر خپله قاعده باندې به ټینګ ولاړې وي او زه ستانه یو تپوس کومه دا راته وایي ستا عقل کوم ځای کې دی ما ته خپل عقل وښیه زه د دې عقل لږ شکل وینم چې دا عقل داسې شی سړی انګوش بدندان دی تربیت د ماشومانو دی ما ورته کله د توحید عقیده د دې ماشوم ذهن ته ورکوزه کړې ده بیا ته موږ سر او تندی ټکو موږ کالج کې ګمراه شو موږ مزدورۍ لګل او بهر ګمراه شو دا ټول چې کوم دی نو ستا وجه ده دا د الله امانتو تا کوړکوالي کې راته رب ښوولی ده ترې عقیده او نظریه ښوولي دا به په بهر ملکونو کې نور د ځان سره مسلمانۍ د بل په ها کې ها نه میلاوئ ماشوم بچی وایي دا راته ووایه عقل دې کوم ځای کې دی دهري انګوش بدندان دی چې دې ماشوم له جواب څه ورکم ورته وایي بچیا زما عقل خو ما ته نه ښکاري ورته وایي ستا د قاعدې مطابق ته لیونی ځکه چې عقل بچا کې نه بې عقل هغه ته لیونی وایي تا د قاعدې مطابق تا ته عقل په نظر نه راځي او تا وی کم شی چې په نظر نه راځي هغه موجود نه وي ستا عقل تا ته نه ښکاري معلومه دا شوه چې په تا کې عقل نشته مخامخ شو خلکو ته مجمع والزمان واورئ عقل شته په نظر باندې نه راځي رب موجود دی په نظر باندې نه راځي خلک پاسېدل د هغې ماشوم لاس ښکلی تندی ښکلی ماشومه
مون خره دهری په ها کې ها میلاو کړو تا زمونږ ایمان بچکا دا ماشومان بچي دې ته وړوکوالی کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام واقعات بیانوا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حب او عشق چې کوم دی هغه د پسینه کې راشي نن چې اغیار دومره جرأتمن شول چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخیانې کوي نن اغیار دومره جرأت وموندو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کارټونان جوړه او سیزي نن اغیار دومره جرأت وموندو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو وروسته د رسالت دعوی هم کوي او زمونږ استاد پر زړه کې راسي ترک هم ناراضي ولې اورکواله کې مونږه د خپل بچو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام عشق نه خوله او چا چې ورته عشق خوله هغه خپل سر مل وزي نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ځان هم وجني او بل هم وجني دا عشق او دا حب دا څوک ورچي دا ودا والدین ورچي ما خام ستا سره ماشوم دی ازړې قصې رسلې غوړې بيزي قصې ورته کې او اتو او بتو د محمد رسول الله قصې ورته وکا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکالیف ورته بیان کا د صحابه واقعات ورته بیان کا چې صحابه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څنګه عاشقانو جنگ میدان کې به ولاړو یو سیټ کې به غش ورننه وتل دا بل سیټ به دشمن ته مخامخ کو کنه بل ډډه به دشمن ته مخامخ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع به چې کندې نه کوله دا عشق او دا جرأت دا واقعات ورته بیان کا دا به څوک بیانوي پلار او مور تاسو به بیانوي دا مو چې زه ماشوم له جامه او پیزار کوم ما حق چرینو دا ادا کا د ایمانی د اخلاقی تربیت په هم تکه د ایمان دا به جوړه ماشوم عقیده او نظریه صحیح وا تمام خلک چې کم دینو دا د دهریت نه بچ کړل خلک ماشوم زمونږه اخرت ته محفوظ کني د دهری سره مونږه په ها کې حامل او کړیو لہذا د ماشومانو بچو ته پنی مشببانی پاسي د رب نه غواړي رب په قابلیت نه په قبولیت تا زماره ماشوم بچي رب د خپل ځان د پاره د خپل دین د پاره قبول کروا دا دعا بغواړي که ځان ته دعا کوي او کنه د ماشومانو بچو ته دا دعا کوي پېشمنی پټیم باندې پاسي نن به تر اوسه پورې چا خپل بچي ته سیوا د خیرو نه غره دعا نه کړي دا خبروم ذهن کې یاد اوساتئ د خله تلګ لګام ولګوي اکثر زنانه چره ماشوم بچي لغون ته اخوا دی خوشي هغه خیریو کې چې هغه مانت په ډکشنری کې بیا هم نشي کته او که سوای بچي بیا بګړاو شي نبیا دې ته نه ګوري چې دا زما خیر وهلره درې والدینو دعا هم درې ماشوم بچي مستقبل صحیح کوي خو ګر استاد رخلین لغون ته خیری وته هم دا ماشوم ګره تباہ او برباد کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وړوکوالی کې اوسو ماشومانو خبرې کړې دي هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جریج بزرګو واقعیا بیان کړه جریج یو بزرګ دی د علاقې نه تل رضالې ځنګل کې او جومپړی جوړه کړې را په هغه جومپړی کې ناس ته الله عبادت کوي عبادت کوي د معاشرې نه بهر وته ری او یو فاحشه او بدکار زنانه را تاسو که خیال کړئ نن د هر یو انسان سوچ دار چې د عالم بسنګ شرمې د عالم توهین بسنګ کې چا په فیسبوک باندې پسې لکه جوړه کړي چا چې کم دی د پټکی به عزت وکړه چا په رنگ رنگ طریقې سره د عالم به عزت وکړه نو یو فاحشه زنانه ورته جوړې دا بزرګ چره د پرې جومپړې کې ناس سره ځانې بزرګ جوړ کړي اے نوجوانانو شرابیانو د ز شرموما انعام برا کوي ورته صحیح ده ته و شرموا وی ورزم بسې جوړې په شیدا زنانه وراله خود دین مخ کې درې جوړې مور او د مور درې جوړې سره کار او دا وراله جومپړې ته وراله جوړې ته आवाज وکړي جوړې جا جوړې مز باندې ولاړ دی او سوچ کوي چې ما یو رکعت کړه دویم رکعت راته پاتې ری زکه سلام ګرځوما ملزما باطلیږي خو زمور را تاوازو که دویم رکعت بوگم سلام بو گرزو مور پسی بسر را وگرزو چه مور تاسوی سلام چه وگرزو مور تلی را دویم ورزبان بیا مور آوازو کو جوریج بیا موز آخرانه وقته سلام چه وگرزو مور بیا تلی را دریم ورزبان بیا مور ورالا جوریج بیا نیم موز کڑره زرا نیم موز کوم شاید نه زما مور ماتی سارشی سلام وگرزو
مور تلی را خو پتلو تلو کې وی ربا د جریل له تر هغه وخته پورې مرګ مراوله تر څو پورې ورته د زیناکارو ښځو مخ نه خوله خبره د خولې نه وته او د مور پلار دعا بدعا دا د ماشوم بچی لپاره قبلېږي ګورې خبردار دعاګانې غواړي بدعا به د خولې نه وباسي ورته ربه مرګ تر هغه وخته پورې دله مراوله تر څو پورې د ورته د زیناکارو ښځو مخ نه خوله هغه فاحش زنانه وراله نوجوانانو سره صلاح کړه جریج به شرموم وراله او جریج ته د مختورې دعوت ورکو جریج ورته سیره وځه زه خو د معاشرې نه راغلم دلته د رب عبادت کوم د رب د رضا دپاره راغلم ولې تا ته زما دا خلوت خانه دا د زنا ډک ښکاري هغه زنانه دمکي ورکړه جریج زه به بل ځای کې زنا وکم خو ګره الزام به یې په تا راړم هغه زما رب به ما بچ کوي ځه ما د ګناه نه ساتنو زار سجې کې دا ورالالته شپنکې را ګډې سره شپنکې ته هغه زنانه دعوت ورکړه شپنکې ورته وایي د رب نه ویرېږه زه پرې ځنګل کې خپل ساروم سروم د رب ذکر او اسکاروم کوم هغه زنانه دمکي ورکړه ورته وایي شپنکې زه به بل ځای زنا وکړم الزام به یې په تا ګورې بیا به خپله صفایي بیان نه کې شپنکې غریب په یره کې راغی او د هغې فاحش سره بدفعلي وکړه کال پس زوی پیدا شو خلک ورته وی را زوی د کم طرفه راوړ وی دا د هغه جریج راهب نه کم چې هغه ځنګل کې او جومپړی کې د رب عبادت کوي د ځانې بزر جوړ کړی خلک رالل جریج هغه جومپړی ورانه شوه ګزارونه وشول د الله بندګانو له خمې پاکې ولې ورته وی د یوې زنانه ستانه بچی شوی دی ته لا ځان ته بزرګ وې ورته یې راوړئ معصوم بچی راوړئ نبی علیہ السلام فرمائی دے معصوم بچوڑو کوالی کی خبری کری جریج دے خیٹا کی راسی بگو تباندے وائے کنا پلار دے سوکتے وی پلار میں آغازے کی شپن کہرے گڑی جس سرے اغرے وی زخو نیمہ وی نن تزمہ پلار چرتائی تو خود اللہ ولیل ہوئی خلقو دے جریج لا سخ پیخ کل اول شروع کرل ورطوی دا جو پڑے دے سونے جوڑو وی دے سونے مجوڑو عام جوڑا کئی سپایو شا خو جریج وی یو کال مخ کے ما سلام نو گرزولے ما تمور دخلین دمر خبر استلوا چه رب زمانه بچی له ترا وخت پورې مرګ مراوله تر څو پورې زیناکارې ښځې ورته نه خولي نه دې بچو ته چرته به دعا ونه کوي دعا ورته کوئ یو کتاب دی علامه منصوري رحمت الله علیه لیکلی دی هغې کې واجبه خبره لیکلې ده هغه د امام مسلم رحمت الله علیه د علاقې نه یو عالم را روان دی او هغه عالم حج اراده کړې ده حج لزي دی په یو ځای کې د مازدیګر د مونځ ټیم دی د وی شاید مخکې بستي نه نور کلی نه خوشي بیابان کې په ما شپه راشي مازدیګر مونځ به وکړم دلته به شپه تېره کړم بیا به ځم دی وایي ما د مازدیګر مونځ وکړو او کله چې ما د مازدیګر مونځ وکړ هغې نه اخوا زه ناست یم پر خپل ځای باندې ذکر او اذکار کوم جماعت کړکۍ کولاوله خوا کې قبرستان دی هغه قبرستان کې او قبر وچاودو یو کس راوته د هغه د سر د خر دی نور په ښکته باندې انسان دی او درې پیرې د خر په شان اوازونه ولګول او بیا یې قبر ته ورښکته شو دی وایي زه ویرېدم بهر ته راووتم خلکو نه تپوس کوم چې داسې واقعه مخې له راله چې دا به خالص خدای ما ته ښوولې او که نه تاسو ولیده وی دا ټولې نن درېیمه ورځ ده چې دا واقعه مخې له راځي دا تپوس ته هغه مخامخ کور کې او بوډۍ دا به ورته راقصه وکړي دی وایي زه ورغلم بوډۍ نه ما تپوس وکړو ما ته وی او دا زما زوی و زه یو تور سرې ښځه ومه زه کونډه شومه زما خاوند وفات شو دا معصوم بچی زما پای کې یتیم معصوم بچی پاتې شو ما د دې معصوم بچی د تربیت لپاره پردي کورونه هم صفا کړي ما پردي لوښي هم صفا کړي د دې معصوم بچی دا جسم ما په کپړه پټ ساتلې د دې خېټه ما په خوراک باندې مړه ساتلې دا معصوم بچی چې کله لوی شو د بهر ګرځېدل شرابیانو سره د خپلو بچو په نشیز او برخاست باندې غور او فکر کوئ یوازې ماشومان زیږول نه دي ګورئ د دې ماشوم بچي صحیح تربیت پکې کوي د قیامت په ورځ باندې به د ده لاسي او زموږ او ستاسو راګریوانونه وی دا ماشوم بچی شرابیانو سره به ناسته د مور په بچي نور لاس نه رسی دا ورته صرف په ژړا شي ما به دې ماشوم بچي ته وژړل خو د ماته مور زما ځواني د پرېمې ده د مستۍ وخت دی ما پرېږده وه چې لږه مستي وکړم بله ورځ شراب ډېر کړي راغی ما
ورته ځان په وهلو باندې شروع کړم او ورته په چغو وجړل دې ماشوم بچي ما ته رایې مور خو چې راځم د خر په شان ستا ما ته برړه رخیږي مور نور به د خر په شان ما ته نه برړېږي زما له کواله له پرېمې نشو ته چې مستي وکم سبا ورې شراب ډېر کړو مرګرې مړ راوړ خو هغه خبرې زما د زړه نه داسې لوګي ایستلي وو چې مور د خر په شان راته مه برړېږه ما ته هغه وخت رایاد شو کم وخت چې زه د خاوند نه کونډه پاتې شوم د دې ماشوم بچي دپاره زه تور سرې ګرځېدم ما پردي کورونه جارو کړی او پردي لوښي مینځلي وو دې خبرې زما د زړه نه داسې لوګي ایستلي وو کله چې مړ راوړ موږ په دغې مازدیګر ټیم باندې خښ کړی دی د هغې خبرې په وجه باندې نن درېیمه ورځ ده چې کوم ټیم موږ دې دفن کړی خښ کړی دی د ده قبر چوي ډېر راوځي د سر د خرې او 3 اوازونه وکړي او بیا قبر ته ورښکته شي نه لږ په غفلت کې مه پرېوځئ د دې بچو لږ تربیت وکئ د دې ماشومانو په ناسته پاسته باندې نظر کوئ کومه اداره کې تاسو داخلوئ هغه ادارې ته ورځئ لږ د هغې ادارې په سلیبس باندې هم لږ غور او فکر کوئ په کومه اداره کې سبق وایي د هغې ادارې په استادانو هم غور او فکر کوئ زمونږ افسوس دا دی چې زمونږ والدین یوې ادارې ته ماشوم ولیږي سکولی کالج هر قسمه ادارې موږ ته را پته نه لګي دا د چا ده او په دې کې دننه څه پړاویږي په دې کې زما د ماشوم مستقبل صحیح کېږي او که تباه کېږي ای والدینو ځان مه ننګاره کوئ د دې الله پر امانتو کې خیانت ونه کوئ زمونږ شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راوړئ خبرې کوله کلاس کې ویا سنبدال کې مونږه یو ځای کې یو مرګري په انتظار باندې وو یو سکول دی د هغې نه خلک راووتل دې مرګر وویل چې دا د عیسایانو سکول دی ماشومان دوه راووتل زموږ خوا کې ولاړو ماشومانو پښتو وي ما دا سکول چې د عیسایانو دی دا پښتانه بچي په دې کې څه ګوري ما د یو ماشوم بچي په سر باندې لاس کېښود ما یې بچی د کوم ځای ویې زه د چارسرې یم ډېر د اعلی اشخاصو د کورنۍ بیا مې د بل نه تپوس وکړه ته د کوم ځای وی زه د پېښور یم ماشومان پینټ شرټ کې ملبوټ ټایي راوې ځان د کړې ده ما د خپل ملګري قاضي انوارالدین صاحب نه وفات دی ما تپوس وکړه ما یې که د دې ماشومانو په دې وړوکوالي کې د عقیده او نظریه د عیسایانو خپل طرف ته راښکو دي اوس د دې نه والدین څه خبرېږي والدین خو په دې مطمئن دي چې ښه اعلی انګلیش ورته ښولی والدین په دې مطمئن دي خو چرته کې د دې ماشومانو آخرت ته یې نه دی کتلي ما ته یې دا پته هم نه لګي شیخ صاحب فرمایلی ما یو ماشوم نه تپوس وکړو ماشومه دا راته ووایه عیسی علیه الصلاة والسلام ما یې دا راته ووایه چې ستاسو پیغمبر نوم تاله درځي وي او موږ له د پیغمبر نوم راځي ما تپوس د هغه پښتن ماشوم بچي نه وکړه د مسلمان پښتن نه پیدا ماشوم بچي نه مونږ وکړه د والدینو د غفلت په بنا باندې هغه ماشوم بچي دا مسلمان نه پیدا بچی ما ته پر خپل وړو شونډوي زمونږ د پیغمبر نوم یسوع مسیح دی عیسی علیه السلام دا خبر غور سره واورئ دا ماشومان بچی د الله امانت دی دا پر یوازې کار نه کوي تا ځان غافله کړی دی او بهر ملکونو کې خو چې راشي دلته بیا هم د دې ماشوم بچي استاد نه پیژني د دې ادارې ته هم ته چېرته نه ورغلی دا پته هم درته نه لګي زما د ماشوم بچی کوم ځای تعلیم حاصلوي ما د هغې ماشوم بچي نه تپوس وکړه دا راته ووایه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د پیغمبر نه دی وینا یسوع مسیح د عیسی علیه السلام ما ورته وی چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی وی پانسی شوی دی ما یې مزار یې کوم ځای دی وی یروشلم کې زموږ عقیده خدا نه ده که نه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی علیه السلام الله اسمان ته خیجولی آخر کې به دنیا ته راکوزئ زمونږ د خپو نه ځمکه وتښتېره چې ای پښتنه ته دومره غافلې دی د خپل بچي نه ستا بچی عیسایانو کوم ځای ته ورسو او شیخ صاحب کراچۍ کې مې د یو ملګري سره شپه راله هغه ملګری زما ډېر لوی امیر او ډېر زیات لوی دیندار و سحر زما رخصتي وه د هغه د کوره زه بهر ته رالم یو موټر راغی او دغه موټر نه یو 2 جنکې راکوزې شوې د ورله ماشومان راویستل ماشومان هغه په غېږه کې واغستل او ښکلول یې کېنول ما امیر صاحب دا څوک دي ویې دلته د عیسایانو سکول دی هغې کې مې دا ماشومان بچي دا داخل کړي دي
ډیر زیات ښه تربیت کې کور نه وړي او کور ته را لراوړي ډیر محبت ور سره کوي تاولېدل ما ته کراچۍ ګوهاره کوڅه کې ادارې دي تا د دې عیسایانو سره ولې داخلول ما ته وی شیخ صاحب تا به د کلینټن تقریر اورېدلی څنګه چې کلینټن په انګلیش کې تقریر کوي دا زما ماشومان بچیون کوي دې تربیت ښه ورکوي ما ورته افسوس چې تا نن په دې باندې فخر کړی وی چې زما بچی راسي قرآن وایي څنګه چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه وی زمارونو دا خبرې زه ډېر درد نه کوم زموږ والدین ډېر سخت غافل دي د خپلو بچو نه غفلت کې مه پرېوځئ د خپلو بچو خدا را او بیا په دې دور کې یو میشن شروع دی د دې ماشومانو د عقیدې او نظریې داسې سټي او داسې راکاږي لکه څنګه چې په لرګي باندې وینا ولګي ګوره زماره ماشوم بچی چا سره ناس پاس دی دله خو تا موبایل ورکړی د دله خوشحالولو دپاره خو لږ دې کوم لږ غور او فکر کوه لږ ګوره دا چې کوه چې په دې کې دی څه اوري دته علما ښیه چې د دې د عالم تقریر اوره هر کجابوري تقریر هم اورئ ګورې د خپلو علماو سره لږ غونته کې مشوره کوئ هغه مخکې ورځو کې ماته یو کس وی مفتي صاحب وی دلته یو عالم دی او هغه عالم بهترین تقریرونه او مسایل بیانوي دا ګوره ته به ډېره فایده والې لکه ما چې زه دې فایده اخیستی شم وایي خیراته ما خو طالبان یې ګوره د چا نه فایده حاصله کړو هغه غالي شیعه چې کوم د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د الوهیت قایل و هلکه ما دا څه کې بیا بل کس ته ولې چې دا مولان ته نظر دا یو بل نه مني ته ما خدای د غر کرا شی مګوره بیا یو بل ملګری کتاب راکړ ډېر زبردست کتاب دی هغه هم د شیعهګانو کتاب نو لغون ته خدا را د خپلو بچو باندې غور او فکر کوئ هسې نه چې ته د آخرت په تمه باندې او تا جهنم ته ځان سره رانه کاږي نو دا دیني مدرسې دا قرا دا علما دا زمونږ ډېر زیات لوی محسنان دي ګورې زمونږ نه ډېر بوج سپکړی دی زمونږ د دې ماشومانو تربیت کې دا د خپل سر تاجونه وګڼئ د دې عزت کوئ احترام یې کوئ چې ته زما دومره لوی محسن چې زه په دنیا پسې ورک یم زما اهمه سرمایه چې زما دا ماشوم بچی دی زما د غفلت د وجې نه نه ماته د استاز معلوم دی نه یې راته د نشیس او د برخاست ځای معلوم دی او ته زما دومره لوی محسن چې د نکونو نه والا زما د ماشوم بچي تر عقیدې پورې چې کوم دی نو پوره تربیت ته کې الله دې دا دیني مدرسې همیشه لپاره قایم او دایم ساتي الله دې د دې علماو په عمرونو کې برکت ور واچوي الله دې د دې علماو د سره دا سوري همیشه لپاره زموږ استادو په سرونو باندې قایم او دایم ساتي الله دې داسې دیني مراکز چې کوم دی همیشه لپاره قایم او دایم ساتي او الله دې زموږ استادو په زندګۍ باندې داسې محفلونه بار بار راولي چې الله د قرآن په علومو سره زموږ استاد سره بچي منور کوي الله دې پر یو څو خبرو د عملو کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.